افاق ماډل سکول کوکارۍ یو پرایویټ تعلیمي اداره د نسرۍ نه تر 10 جومات پورې په مناسب پیس باندې تقریبا 10 کم 400 ماشومانو جنکو هلکانو ته یو ښه او معیاري تعلیم ورکوي. نن دوی د هغه فیسونو معاف کولو اعلان وکړ کله نه چې د کرونا وبا د لاسه دا اداره بنده شوې وه. په ټوله دنیا کې یو وبایي مرض راغلی و کرونا چې هغې زموږ ملک پاکستان هم په لپیټ کې اخیستی و. تقریبا 15 میاشتې زموږ تعلیمي ادارې بندې پاتې شوې. ماشومان د هغو تعلیمي حالت انتهایي خراب شو. خو د دې سره سره د هغې د والدینو مالي حالت هم انتهایي خراب دی. او د بده مرغه زموږ سره په سکول کې هغه ماشومان دي چې هغه د ډېرو غریبو کورنیو سره تعلق ساتي، یا یتیمان دي او یا غریبانان دي، مالدار پکې ډېر کم دي. نو ما دا فیصله یوازې ما نه ده کړې، ما سره زما سټاف موږ میټینګ کړی دی او په هغې کې موږ په دې باندې سوچ کړی چې دا زموږ قوم دی، زموږ خلک دی او دې ته انتهایي تکلیف دی. موږ ته هم تکلیف دی خو زموږ دې ته هم زیات تکلیف دی. نو که موږ د خپل قوم سره دا ښه وکړو، دې له دا ریلیف ورکړو چې د دې 4 میاشتو دا فیس موږ دوی ته معاف کړو، نو موږ به خیر دی سخته تېره کړو. نو په دغه جذبه باندې موږ قومي جذبه ده، اسلامي جذبه ده چې د سټاف په تعاون سره موږ دا فیصله کړې ده او 4 میاشتو فیس موږ ماشومانو ته معاف کړی دی. د ټیچرانو د بلډینګ کرایانې د جیب نه ورکول او د علاقې د بچو د ښه مستقبل جوړولو لپاره افاق ماډل سکول تقریبا د 14 لا ګروپونو سیوا پیسونه ماشومانو ته معاف کړل. ډایرکټر صاحب یو میټینګ کال کو او په هغه میټینګ کې زموږ د سکول انتظامیه کم ټیچرز چې حضرات چې هغه او ډایرکټر صاحب یو میټینګ وکړو چې په هغه کې ډایرکټر صاحب وینا وکړه چې د دې کرونا د وجې چې څونه میاشتې سکول بنو د هغې پیس په موږ معاف کوو د ماشومانو ته او د هغې د وجې چې موږ د پلارانو ریلیف ورکوو، ځکه د کرونا د وجې یوازې سکولونه نه دي متاثره شوي خو د پلارانو کاروبارونه هر څه متاثره شوي دي. د افاق سکول د طرفه چې کوم ریلیف دی قوم ته میلاو شو، نو دا ډېر یو ښه اقدام شوی دی او زه په دې باندې د افاق سکول د ډایرکټر د هغوی د انتظامیې د استادانو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغه د دې په دې خطرناک وخت کې په دې کرونا په دې وجه باندې د کوکارۍ د دې ادارې د ماشومانو سره ډېر زیات ریلیف ورکو. نو الله تعالی د دوی له مزید په مستقبل کې د دې اجر عظیم ورکي او زه دې ادارې ته سلوټ پیش کوم. که یو طرف ته تعلیمي ادارې د 15 میاشتو نه په ټپه ولاړې دي او د آمدن ذریعه یې ختمه شوې ده، نو بل طرف ته په دې ګران وخت کې د کوکارۍ په علاقه باندې افاق ماډل سکول د نسرۍ نه تر 10 جومات پورې د ټولو ماشومانو د 4 میاشتو پیسونو معاف کولو باندې د علاقې اوسېدونکو سلامونه پیش کړل. د کیمرامین عجب خان سره صمد انجم، پاسون نیوز، کوکارۍ، سوات.